دا غونه به تاسو کو چې هغه د کلام په حق لسوي. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. موږ په خبر نه راغلی یو. دغه چلیږي موجود یم د کلام په خپل سیمه کې دلته کې زمنګ سره د ډیر لری لری نه ملمانه راغلي دي. دا غو سره به خبرې کو چې هغه د کلام په حق لسوي تاسو زمنګ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د پیښور نه راغلی یو. زه د پېښور نائب پریزیډنټ پېښور کاف لیګ او دا دغه دوباره کې یار دی دغه کوم یار دا کنفیوژن دا بیا کټینګ کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ په پیښور نه راغلی یو. ګورګن ته ما ته ګورنه کیمرا غځې لګېدلې ده. څومره به خیالي کنه ته چودري سی وای کنه څومره خبرې نه هغه طرف ته کیمرې ته ګور. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د ضلع پېښور نه راغلی یو. زه په خپل د پېښور د پی کې 75 کینډیډیټ یم ایکس او ضلع پېښور نائب صدر یم او ګل کلب دی زمونږ په پېښور کې او دلته موږ راغلی یو کلام ویلي ته. ډیر مزیدار خلک دي، ډیر مزیدار علاقه ده او ډیر خوندور خلک دا وردا سیند ګوري او نور بس پکې سویل نه غواړو. السلام علیکم. راشه قبل به څوک کول غواړي راشه کوم نه نغلی دلته زمونږ سره یو بل میلمه راغلی دی د ډېر لرې نه د کرک نه راغلی دی. د هغه نه تپوس کوو چې هغه به دې باره کې څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مونږ کرک نه راغلي یو. تقریبا نن دویمه ورځ دی. کلام دم یخ دی او موږ ته ډېر ښه ولګېدو. مونږ علاقه خو ډېر ګرمه ده خو دا پهله ځل مونږ یو یي کې او دلته پاتې شوي یو. مونږ ته پته د کلام چکر مو ولګولو نو یقینا دا ډېر ښه و او مونږ به بیا دلته راکتلو کوشش کوو او نور ملګرو ته درخواست کوو چې هغه دلته راشي او دلته ښایسته ښایسته سیندرۍ او ښایسته ښایسته خلکو میلمانو سره میلاو شي. مهرباني. خان راځه مجید صاحب جی ها تر کوم ځای کرک. السلام علیکم. مونږه کرک تیری نه راغلی یو او سوات ماشاءالله ښه ده ډېر مزدار ځای ده خاص کر کلام هلته خو مونږه ګرمۍ تنګ کړي وو دلته ماشاءالله مونږ پکې یخ کېږي او سوات والا خلک ښه خلک ده. مونږ ټول ته دوباره سلام کوو. کم دی راغلی زه خو د سکاکوټ نه راغلی نه. زمونږ سره دلته کې یو بل میلمه موجود دی. هغه د سخاکوټ نه راغلی دی. د هغه سره خبرې کوو چې هغه کلام باره کې څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. منګه خو د سخاکوټ نه راغلی وو او یقینا کلام ډېر ښایسته ځای دی د سیال دپاره او د دې ځایګي فضا هوا هم ډېره ښکلې ده. زموږ ټولو ملګرو ته دا ریکویسټ دی چې هغه راشي او دلته کې په ټور باندې راشي دلته خپل څه وخت تیر کړي نو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. او ژوند اسم لحظه لحظه دی خو مطلب دا دی چې په یو ځای کې په خوشحالۍ تیر شي او یو سړی په خپله زندګۍ کې هر ځای ویني نو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. بند کا